بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلى على رب زمین المرض. نو مونږه ویډیو چې دا مصنف بدا وجه شبه د تشبیه مختلف د ارکانو په اعتبار سره با مختلف تقسیمات پکې. نو الاول د مشبه به په اعتبار سره وکړلو، بیا د وجه شبه په اعتبار سره وکړلو درې تقسیمونه، او چې دا تمثيل وي یا بغیر تمثيل وي یا مفصل وي یا مجمل وي. دا مجمل بیا قسمونه، بیا قریب مبتذل وي یا بعید مبتذل وي، او د تفصیل په اړه کې خبر وکړه. نن سبق کې د عادات الشبه په اړه کې تقسیم بیانې. نو چې د عادات الشبه په اعتبار سره تشبیه په دوه قسمه ما ته فکر ده، یا به مؤکد وي یا به مرسل وي. مؤکد دې ته ویل کې چې راغې کې وجه شبه جننه دا حذف وي. وجه شبه سوي دا وجه شبه نو عادات الشبه پکې حذف وي، عادات الشبه پکې حذف وي. او بیا د عادات الشبه جنن دا حذف وي دې بیا دوه صورتونه دي، یا خو بیخي لکه نسی منسی یا وي، یا کنه په لفظونو کې ذکر وي او نه په ما نیت کې وي، او یا د څه وی چې دا عادات الشبه خو د لفظونو نه حذف شوی وي او دا مشبه به اضافت مشبه ته شوی. دا مشبه به اضافت څه ته شوی؟ لکه الاول خو مشبه پکار بیا مشبه به کنه. نو په دې صورت کې یو خو دا عادات الشبه حذف شي، او بل اول مشبه او بیا مشبه، الاول مشبه به او بیا مشبه راشي. دا مشبه به پکې اضافت شي مشبه ته. دې د مؤکد څه کوي کنه چې بدی کې دا مشبه د مشبه به سره گویا کې چې دومره بدی دوانو کې مشابهت ده چې عادت الشبه ته پکې ضرورت نشته. او مرسل دي ته چې بای کې عادت الشبه ذکر شي. پوښوي آسان نه کنه. دا وجه د عادت الشبه په اعتبار سره د تشبیه دوه قسمونه دي. یو قسم دا ده چې بدی کې با وجه شبه دا عادت الشبه پکې ذکر شوی، چې ذکر شوی ته مرسل وای، چې نوی ذکر شوی دای بیا د صورتونه یا خو بیخي نه ذکر شي او یا با وجه شبه نه ذکر شوی او د مشبه به اضافت به مشبه ته شوی. پوه شو به باندې ها وګوره وته ځای ته بیا زمقي و به اعتبار او به او ای والتشبيه باعتبار اداته، او تشبيه په اعتبار د اداتو د سره اما مؤکد یا به مؤکد وي. مؤکد څه ته وي؟ هو ما حذفت اداته، چې داغه هغه ادات الشبه بالکل حذف شي، بالکلیه لان طریقت بالکلیه د بیخي حذف شي. مثل قوله تعالی وهي تمر مر السحاب. الله تعالی د غرونو خبره ما کړی دا وتر الجبال جامده وهي تمر مر السحاب، چې د قیامت په ورځ باندې بدایي چې د غرونو به غورځیدونکي وهي تمر مثل مر السحاب اصل کې ده چې دا غرونه به ګرځي با منډي به وهي زر زر بجي لکه څنګه چې وریځي زیراجي. نو لګي دا هيا چې دا راجع ده جبال ته غرونو ته، نو دا مشبه ده، او مر السحاب دا مشبه به ده، او په مینس کې پکې مثلو ټکه چې دا پکې نشته ده، کاف پکې نشته ده، کان پکې نشته ده. نو هي تمر مر السحاب اي مثل مر السحاب. ومنه او د دې دوا درینا درې مؤکد یو قسم دار من المؤکد ما اضيف المشبه به الى المشبه بعد حذف الادات، چې ادات الشبه حذف شي داغین ورستو د مشبه به اضافه څه وشي مشبهات وشي. نو شعر والريح تعبث بالغصون وقد جرى ذهب الاصيل على لجين الماء. ویلی له والريح تعبث بالغصون وقد جرى ذهب الأصيل على لجين الماء. ريح چې تاسو پیژنئ چې څه ته وایي؟ هوا ته وایي. تعبث او عبث یعبث معنا لبه کول. غصون د غصن جمع ده، غصن دغه ته ویل کېږي خاخ ته وایي. وقد جرى جرى ظاهر کېدو ته وایي. ذهبت لو ته سرو زرو ته وایي. او الاصيل چې نه دا هغه مزيل ورته ویل کېږي نمازګر نه مخام پورې. والريح تعبث بالغصون وقد جرى والروح تعبث بالغصون، او هوا دا وې ګرځي را ګرځي لوبي کوي د خاخونو سره. لوبي کوي د خاخون سره مطلب یې سره
اي تميلها الى الاطراف والجوانب چې دا اړې راړې اطراف ته او جوانب ته یعنی دا هوا دا خاخونه یو طرف ته او بل طرف ته اړې وقد جرى حال الجدا ظاهريږي ذهب الاصيل على لجين الماء ولدو لا ذهب الاصيل پشان دلیلا زیړواله پشان د سرو زرو ده على لجين الماء چې هغه په داسې اوبو باندې چې هغه اوبه پشان د لوجین وی دا چې صفای پشان د لوجین وی لګي سپینوالی دا پوښوي وس وی چې اصیل څه وی اصیل نو هو الوقت بعد العصر الى المغرب د ماجګر نه والا د ماقام پور دا وخت دې تسوي لګي اصیل وی لګي يعد من الاوقات الطيبه چې دا شمار لګي د خپل اوقاتونو که سحر پشان د سحر ويوسف بالسفرته او د دې وصف ذکر کولای کېږي په سفرت سره په زیړوالي سره یعنی دغه د ماجګر نه د ماقام پورې دا وخت پرې کې چونګ دانور چې نن دا زیړوي نو دغه ته زیړوالي سره دا متصف کېږي والکه دا خبره ته دا نه جوړه چې دا په زیړوالي سره متصف کېږي کنه چې عربي کې لله وی شعر ورته هم کنه کا قوله شعر نو شعر کوي ورب نهار للفراق اصيله ووجهي كلا لونيهما متناسب ورب نهار للفراق او ډېر ورځې د جدایي هند جدایي ډېر ورځې چې کله د خپل محبوب نه ډېر ورځې جدا شمو جوسي چل کېږي اصيله ووجهي دا مازیګری دا زړواله او زما دا مخو کلا لونیهما متناسب د دوانو د رنگونه بیا د یو بل سره مناسب وي مطلب دا دی چې کله وې زه د خپل محبوب نه یو صورت جدا شمه نو رنگ مې پسې زیړ شي او زما او د ماجګر دا وخت دا رنگ د دوانو د بل سره متناسب دي خو شو نه دل ګوره اصل ټکی ذکر کو او مطلب چې دغه زیړواله دی لکه پوه شوي ورب نهار للفراق اصيله ووجهي كلا لونيهما متناسب رب خو جدا سو به نه ډېر نهار روزو د ولل فراق جدائی اصيله ووجهي یعنی اصيل وجه معطوف علیه دي او مبتدا ده اصيله یعنی د ماجګر د ازیړواله او زما د مخو د دوانه پرنګونه کې متناسب دي فذهب الاصيل نو دل کې د یعنی اغا ازیړواله د سرو زرو منغوي د ازیړواله د سرو زرو سفرته دا دغه لري هغه ازیړواله ده وشعاع الشمس فيه او د نور راتل بری کې دا د سری علی لوجین الماء وس بدی علی لوجین الماء کې بدی کومه تو ګورئ دا پاسه کې الماء کلوجین چې دا وبد سی پاکی دی لکه سپینزر وبد سی صفادی لکه سپینزر نو ځل لګي الماء کلوجین پدی کې دا لوجین چې نه دا مشبہ بیره الماء مشبہ ده او کا په کار وی تشبیه ده نو حرف تشبیه په کې حذف شوی دا او مشبہ به مضاف جوړ شوی دی مشبہ ته راخو ده پوښو به معنی علی لوجین الماء ای ماء کلوجین یعنی دا وبد سی صفاری لکه پشان دا سپینو الفزه فی الصفاء والبياض چې دا وبد سی لکه پشان د سپینو درو په صفای کې او په سپینوالي کې فهذا تشبیه مؤکد دا تشبیه مؤکد ده اوس ما ته وګورئ خو لکه تشبیه مؤکد څنګه چې دا وبغه اسم سپینی دي او دې بیا دې دا سره تشبیه ورکړی دا نو بدی کې سپینواله ډېر کړه وای ما خو دا خبر وکړل چې لوجین چې نه دا لکه دغه سپینواله ته لګي وای واځي کسان وای چې دا لوجین ټکه چې نه دا موږ لکه پلام باندې زما او پجی باندې فتحه ته تصغیر څخه جوړ کړل خو بعض یاران وای چې نه دا خود سینه ده دا لجین ټکه ده څه ټکه ده لجین ټکه ده لوجین نه لجین ده وای دا څوک وای نو دا یو علامه خلخالی رحمت الله علیه یو علامه زوزنی ده او علامه خلخالی رحمت الله علیه وای چې کله دا لجین چې نه دا منګه واغلو او لجین ناغلو لجین الماء مطلب بدای چې لجین دی وای چې هغه ونو ته ویلېږي داغه نه پانی راتاویږي هغه پانو ته ویلېږي کم چې ون نه راتاویږي نو الګ د دې بیا تشبیه ته د ابو سر څنګه ور کړی دا وای د دې داغه نه دا د دې ونې نه دا پانی د سر راتاویږي دا پانی دی ون د سر راتاویږي لکه څنګه چې دا او په سطح باندې او په پرتی په مخ باندې او په پرتی نو تشبیه خو ضرورت پاتې نه شو ته څنګه تشبیه ورکړې دي د اوبو د پانو سره خو تعلق نشته لري چې پانی راغورتي کې نو د سکار لکه اوبا د دې خدا کو تشبیه صحیح نه او علامه زوزنی رحمت الله علیه وی چې دا دغه نه مراد
دا غنه مراد لجین نه مراد دا اصیل نه مراد دا اصیل نه مراد دا اصیل نه مراد هغه ونه ده چې داغه زیل یومي او داغه څنګهونه همي پوه شو به معنی او د ذهب نه مراد نه هغه ونی دي کمی د هغه پانی دي کمی چې بری دغه د وجنه زیړی شوی د موسم خزان د وجنه زیړی شوی او را غرديږي نو او په سبا نه را غرديږي په لوجین علما باندې پوه شو به معنی نو دا خبره د جنن دا هم غلطه ده او دوی چې دا خبره ده غلطه ده کنه چې په موسم خزان کې صرف د یخنۍ د وجنه صرف هغه ونه نه پانی نه را غرديږي د کوم چې مضبوطه زیل یو خاخونه بلکې د هر ونی نه پانی چنده را غرديږي پوه شو نو دا تشبیه صحیح نه نو افعال ومن الناس او بعض خلقنا من هغه لم يميز چې هغه فرق نه کړي بین لوجین الكلام ولجینه لوجین الكلام یعنی حسن د کلام او په قبیح د لجین کې ولم يعرف هجانه من هجینه او د نه په جندل عالی کلام د ردی کلام نه او د نه په جندل عالی کلام د ردی کلام نه حتی بعضهم ذهب بعضهم چې بعض الذين تلدي علامه خلقالي رحمت الله عليه الى ان اللجين انما هو بفتح اللام وكسر الجيم چې دا لجیم چې نه دا لجیم ټکره لوجین ټکره نه لجین ټکره او دا څه ته یعنی الورق الذي يسقط من الشجر یعنی هغه ونی ته هغه پانو ته لګي کوم چې د پانو د ونی نه راغورځي وقد شبه به وجه الماء او دا تشبيه ور کړي په دې سره د عبود مخله نو د عبود مخسره د پانو سره تشبيه غونښت نه دا تشبيه غلطه ده وبعضهم او بعض زوجنی رحمت الله علیه څل کړه چې دا اصل څه ته وي هو الشجر الذي له اصل وعرق چې دا هغه دغه ته ویل کېږي هغه ونی ته ویل کېږي چې داغه جوړ لومي او د سی عرق هم یعنی رس پکې او خاخونه میوه پکې رس نیوزي وذهبه ورقه او د ذهب الاصيل کنه نو ذهب نه مراد وي هغه پانی دي الذي اصفر چې هغه زړی شوی دي ببرد الخريف دا موسم خریف د اخوال د وجنه وسقط منه على وجه الماء او را غورځيږي د غپانې د اوبو په مخ باندې نو وای دا خبر چې نن هم غلطه ده ځکه په موسم خریف کې دی وای چې صرف هغه پانی را غورځيږي د کمی چې اصل او عرقي لیکن دا ضروري نه ده بلکې په موسم خریف کې په خزان په موسم کې هر پانی چې نن را غورځيږي دارونه ففساد هذين الوجهين غني عن البيان وإذا دې بیان ته ضرورت هم نشته د فساد قماره ته وي او مرسل یا بلا سوي مرسل به یا تشبيه مرسل ته وي او بخلافه چې د خلاف ما ذکر عادته چې عادت شی په کې سوي ذکر وی لکه زید قال اسد كأن زيدا اسد دا ټول فصار مرسلا من التاكيد نو دا د مرسل د تاکید نه دا خالی د تاکید نه په دې اولانی کې وجه شی بنو عادت شی بنو ذکر شوی ناغه مؤکد و مطلب دا چې لکه د مشبہ به سره دومره یو شانواله لري چې عادت شی به د ضرورت شته هم نه او دا مرسل له تاکید المستفاد کم چې پیدا کولېږي فائدہ کولېږي من حذف الادات دا حذف کول د ادات نه المشعر بحسب الظاهر چې دا خبردار به اعتبار ځای سره چې مشبہ عین د مشبہ به دي کما مر من الامثله المذكوره دي لکه څنګه چې مخکې مثالونو کې تشریح دي چې بای کې ادات شبه ادات تشبیه ذکرو لکه پوښوي بل خبره کوي دا وګوره دا د دې پور د دې خلاصه شوله چې دا ادات شبه په اعتبار سره د تشبیه سو قسمونه شولو دوا یو سره مؤکد او یو سره مؤکد څه ته وایي چې بای کې وجه شبه خو یا د ادات شبه یا سره نه ذکرو ایا ادات شبه په کوم نه ذکرو مشبہ به په کې مضاف شوی وستا واځي معنی او یو مرسل څه ته وایي وسو په اعتبار د غرض د وجه شی به سره د تشبیه په قسمونه دي په اعتبار د غرض د وجه شی به سره دا په اعتبار د غرض د وجه شی به سره د تشبیه سو قسمونه دي یو مقبول یو مردود ده مقبول څه دا وایي چې هغه په فائدہ ورکولو کې کافی وي په فائدہ ورکولو کې سوي کافی پوره وي مطلب دا دی کنه چې لکه یا بیان الحال چې بیان الحال نو په بیان الحال کې دا مشبہ به مشهور کېدل پکار دي او دسی مشبہ چې پای کې لکه دسی تشبیه وي چې بیان الحال بیانې یعنی حالت بیانې مخ بیان الحال او بیان الامکان مله شعر کنه نو بدی کې دا مشبہ به معروف وي
او چې کله دا ناقص په کامل پورې ملحق کوي مطلب مشبہ ناقص وي او مشبہ به کامل وي نو په دې صورت کې به دا مشبہ به کامل وي او دریم نمبر چې کله بیان الامکان وي نو په دې صورت کې بعد مشبہ چې دا مشبہ به مسلم الحکم وي نو چې کله دا درې خبرې پکې وي یعنی په بیان الحال کې مشبہ به مشهور وي او په دای کې چې ملحق ناقص په کامل پورې نو کامل چې نه دا پکې مشبہ به وي او په بیان الامکان کې دا مشبہ به د مخاطب په نسبت ممکن وي او هغه دغه مسلم الحکم وي نو په دې دریو صورتونو کې با دا مشبہ چې دا مقبول وي او چې دا تشبیه به مقبول وي او چې کله دا درې صورتونه نه مطلب دا چې لکه مشبہ به مشهور نه وي یا کامل په ناقص پورې ته ملحق کې او یا دا کم سیز پورې چې دا په بیان امکان کې هغه مصنف د مخاطب په ځبانه مسلم نه نو دا تشبیه مردود ده واشه به معنی والتشبيه باعتبار الغرض او تشبيه په اعتبار د غرض سره اما مقبول دا به سوي مقبول به مقبول څه ته وي نو وي په خپل معنی هو الوافي بافادته چې په خپل فائدہ ورکول کې پوري وافي معنی پوري اي افاده الغرض کای یکون المشبہ به اعرف شيء چې گویا چې دا مشبہ به ډیر مشهور وي په داسې سره بوجه شی به سره په بیان الحال په بیان الحال کې په بیان الحال کې دا مشبہ به مشهور وي په مشبہ معنی او کان یکون المشبہ او کای یکون المشبہ به اتم شيء في وجه الشبه في الحاق الناقص بالكامل او یا چې کله منګه ناقص ملحق او په مکامل پورې نو بری کې به دا مشبہ به اتم وي مشبہ به وسوي اتم وي او کان یکون المشبہ به مسلم الحكم فيه یا بدا مشبہ به مسلم الحكم په وجه تشبیه کې او معروفه عند المخاطب معروفه وي د مخاطب په نسبانه په بیان الامکان په بیان الامکان کې نو چې کله به دا درې خبرې وي مطلب په بیان الحال کې مشبہ به مشهور وا او په ناقص کا په کامل پورې ملحق نو پدې کې دا مشبہ به اتم وا او په بیان الامکان کې دا مشبہ به مخاطب په نسبت مسلم وا نو په دې دریو صورتونو کې دا په خپل فائدہ ورکول کې وافي نه نو دا با مقبول وي او کدا نه مردود به عطفنا وهو بخلافي ما يكون قاصرا چې قاصر وي عن افاده الغرض د فائدې ورکول غرض نه الله يكون على شرط المقبول چې د مقبول له شرایط په پکني کما سبق لك چې تیر شو وانا شوي ها دا خبره تر ختم شو اوس په خاتمه کې به یو خبره بل وکي نو بیا به موږ د تشبیه نو ان شاء الله